بسم الله الرحمن الرحیم. واصحاب هؤلاء سته من اصحاب عبد الله ممن یقول بقولهم. او دغه شپږ کسانو شاګردان چې کوم دي اصحاب چې دي هغه اصحاب د عبد الله ابن مسعود دي. ممن یقول دا اصحاب دغه سته وها کسان دي چې هغه بمن یقول بقول دي په قول کوي ويفتي بفتواهم او دغه فتوی باندې فتور کوي. هغه څوک ته ابراهیم نخعی. ابراهیم نخعی چې انمه کې وفات شوی دی د هغه لوی علم دی چې د متوارینو کې د عمر پوښي او د حجاج بن یوسف نه حسن بصری تختیدلو، ابراهیم نخعی تختیدلو، نور علما سعید بن جبیر تختیدلو. دا علما ټول پوښیو ددنه د چانه د حجاج بن یوسف نه. او دې سره ما تاسو سره مخکې ذکر کړو لغونه دغه لغونه بیان پات شو ما امام شعبی ولکا شعبی بن شراحیل. اصل کې د کنیت ته ابو عامر بن شراحیل الشعبی کوفی جلیل القدر تابعین کې د ثقه د تعبید فقيه دي او دارنګ د صحابه کرامو نه علم غسته دي د امام ابو حنیفه په اساتذو کې دي بلکې 50 صحابه کرامو دنا قران مې ذکرې دي یعنی تفسیر ذکر دي دا دمرا یا دلوی عالم او دارنګ د یو لوی جماعتو او د پخپلوی ادرکتو 500 من الصحابه ما 1500 صحابه دی وی قتل دي. مخول وی ما رأيت افقه من ما چې نه دی لیدل څوک زیات فقيه د ابو قتاده نه او دارنګ د امام شعبی نه لک او د پیدا د حضرت عثمان غنی ذینورین رضی الله عنه په دور خلافت کې پیدا دی. هغه دور کې دی پیدا دی. یو ځل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې زدا سي تیرې در امام شعبی تاریخ بیانو او د تاریخ ډېر به ماهر او ځکه محدثو زدا سي تیرې دم کله چې دا بیان کاو نو ما وی چې سړی مونږ په دغه جنگونه کې وو. هغه صحابي وی مونږ ته دومره پته نشله قسم چې د امام شعبی ته پته ده لک دا ډېر دا لوی مرتبه الله دته ورکړ ولک. په جامع مسجد کوفه کې مرکزی جامع مسجد کې د امام شعبی رحمت الله علیه او خلقای درس قائم و. خلق به جوک در جوک چې د دغه ته شرکت لپاره براته. حالانکه په دا وخت کې صحابه کرامو مې لوی مجمع موجود و او په مسجد کې سار او ماخام به صحابه کرام براتله بیانونه به اوریدل او کول به لک. یو ځل د خپل وسوکي چې ما سره یو ځل دوه کسان راغله او دوه په आपस کې جګړه و. یعنی په आपस کې جګړه سوا چې په یو بل باندې فخر او تکبر اظهار کو. یو عامری او بل اسدی، یو د بنو عامر سره تعلق او بل د بنو اسد سره تعلق. نو کله چې ما سره راغله په یو بل باندې برتری حاصل وکړه نو د عامری چې خپل په مخالف اسدی باندې غلبې موندل و او هغه خپل ځان ته راخکدا سي او هغه بیچاره او تواس کې چې خدا لپاره سره ما پرې دی بھائی خدا را مجھے چھوڑ دے ما پرې دا خدا را مجھے معاف کیجیے تمہاری مہربانی ہوگی مجھے چھوڑ دو. لیکن هغه د پرخنه دی عامری دا اسدی راخکلک او دی وته چې د مينتونه کوي لیکن هغه اورینه لکا هغه وی هرگز نه چھوڑونگا لن اترکک ابدا. کله هم تازه پرې نه دم سو پوری چې زما ستاب مېس کې امام شعبی فیصله نه کړی. امام شعبی سره اول خداور چې دا شعبی دې سو کو امام شعبی دادی ابو لولو فیروز چې کوم غلامو قاتل دی عمر دادی اگر واره دی ښا خو ډېر لوی عالم دا توامین پیدا شو دو بچی پیدا شو یو ځای لک الله ول دومره لوی علم ورکړو د دنیا کې چې ډېر لوی رونق حاصل کړو. نو دی امام شعبی وزم په میس کې چې د فیصله کوي کنه هغه پورې ځتانه پریدم لک نغه سید لک وی ما د عامری ته وی چې دا بیچاره دا سړی پرید سړیا وستا د سره تنگ کړي هغه زدا نه پریدم لک سو پرتا فیصله نه کړی. نو راغی نو چراغ ما وی دا عامری عمره اسدی عمره امام شعبی ماغه اسدی ته مالی اراک تتخاذل له تعالی پر ز سینم زولی نم تعالی چې تړې نرم شه د لپاره اتا ته خپل د قبيله تاریخ نه معلوم لکه خپل د بزرګانو کارنامې د تنې بیلل کې هغه یې کړې هغه ته وخایه کنه چې الله زمو په قبيله باندې دا لوی انعامات اعزازات کړی لکه هغه ما ته پته نشتی. هغه وته وی ولقد كانت لكم مفاخر سته لم يكن لاحد من العرب
تاسو لپاره شپږ خبرې دومره د فخر دي کنه هغه اسدی ته وي چې هغه هیڅ عربو لپاره نشي تان علاوه. اوله کم ده انه كانت منكم امراه خطبها سيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله السلام عليه اي سمي كده فزوجه الله اياها فوق سبع السماوات وكان السفير بينهما جبريل عليه السلام. اول فخر ستاده دي چاته وي هغه اسدی ته وي اول فخر ستاده دي هغه زنانه ستاسو د قوم نه وا چې کومي سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سردار دی مخلوقات پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نکاح پیغام واستاو او بیا سره نکاح کو او جبرائیل امین چې دی پاغه کې پیغام رسا شو د زمکه اسمان میس کې او دارنګ دی هغه پیغام الله چې دی هغه نکاح فوق سبع سماوات وکلکا نو هغه تاسو زنانه فكانت هذه المعاشره لقومك ولم تكن لاحد من العرب. وی دغه بزرګي چې دی دا تاسو کوم برچل پر نه دا لکه مطلب سوق دی لکه ها هغه څوک ده فاطمه بنتي حبیش نو دا چې د اسدی د لکه یو اوله دغه زنانه چې د هغه سره نبی علی السلام چې د نکاح وشو د زینب بنت جحش سره فوق سبع سماوات او جبرائیل پاغي کې سفیر په میس کې پیغام ورور والا راوستل والا او دارنګ الله فوق سبع سماوات چې دغه نکاح کو هغه سو زینب بنت جحش هغه چې زید سره ول نکاح شو دا خو ستاد کوم نو یو خو فخر ستاد دي او وسانه ته دویم فخر ستاد دي امام شافعي وته وي انه كان منكم رجل من اهل الجنه يمشي على الارض وهو وقاش بن محسن هغه سړی ستاسو نو چې هغه په ځمکه روانو او جنتی او په ځمکه روانو خلق ودا جنتی هغه وقاش بن محسن وقاش بن محسن هم بني اسد قبيله وكانت هذه لكم يا بني اسد نداوم فخر دې تاسو لپاره بني اسد ولم تكن لسواكم من الناس او دا فخر نور چاته حاصل نه دی. وثالثه ادرما خبر دادا چې ان اول لواء يعني اوقد في الاسلام كان لرجل منكم وهو عبد الله بن جحش. اول هغه جنډا چغل احراف لا اوچتشلا په اسلام کې هغه د عبد الله بن جحش چې هغه سې جنډا ولکا او دارنګ چې هغه ستادي قوم نه هغه اسدی. او سلورم خبر سلورم فخر استعداد چې ان اول مغنم قسم في الاسلام كان لرجل مغنمه. اول غنیمت چې هغه تقسیم کو په اسلام کې هغه چې هغه سړي لپاره چې هغه غنیمت تاسو د کوم نو. او پنځم دا ان اول من بايع بیت الرضوان اول هغه سړي چې هغه بیت الرضوان کړو هغه سمې کنه نو کان منکم هغه تاسو نو فقد جاء صاحبكم ابو السنان بن وهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو السنان بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغه ويا رسول الله ابسط يدك اے الله کے رسول دی الله رسول ابسط يدك خپل لاسونه کلاو کا وبایو کا زبیت کوم نو قال نبی علیہ السلام علامن على ماذا صحابي پس معنی چې بیت کې هغه علا فی نفسک على ما في نسب نفس کې دي نو نبی علیہ السلام و ما في نفس زما په نفس کې څه دي نبی علیہ السلام ته وی بفتح او شهادت یا فتح ده یا شهادت نو قال نعم نبی علیہ السلام ها نو فبايعه فجعل الناس يبايعون على بيع نو بیت یو کې پیغمبر سم د پلاس باندې خلق شروع شو د پلاس باندې بیت شروع کو هغه بیت چاو ابو سنانو یوم بدرن ایوم بدرنک او دغه د قوم بني اسد نو لکا او دغه خبردار تاسو قوم بني اسد نه چو سبع من المهاجرين هغه و مې صد مهاجرین وا په یوم بدر باندې لکا نو چې دغه خبري وکړي په خاموشي سره دی بل سړي اوریدلې امام شافعي ویلي نو دا چې د عامری بالکل هریان پریان پاتې شو هغه ګوره ستاپ دغه کې چې د خودمره دغه دی لکه سودی فخرونه دي او مالی اراکه تتخاذل له مال پارسو چې ته نرم شي ډیلا پنګیا او تا خپل د قوم او د مشرانو تاریخ ته نه دی یاد لکه هغه ماته نشتی وستا د قوم کې شپږ مفاخر دي شپږ فخر دي چې هغه په بل چا په عربو کې سره شته نه لکه نو ماته اسداوی د امام شعبي بن شراحیل خبره مې وکړه ان شاء الله اوس پر واصحاب او حواله سته کې ابراهیم نه روان دي اوس په دې به ان شاء الله اندباس کو الله سبحان توفیق راکړي او بل خبر واورای دا زمونږه مرګري دي مخکومه خبره کړو یو دوه مدرسانو ما سره دي تاسو مرګور نه چې څومره توفیق کیږي او خاص په یعنی مطلب توفیق امداد کولای شي هغه د الله رضا لپاره کوي نو الله به تاسو اجر راکړي او ظاهر آخرت به جوړ کړي او په آخرت کې بدل پکار راکړي دا زمونږ یو دوه مدرسانو مونږ سره دي
عمله ده نو تاسو ته تمغه د التجا وکړه درخواست وکړو ست تاسو نه کیږي پکې دې کې دانش یو سړی څه کني هغه دې بالکل نه راک هغه دې سبق وای اوریدل کې چا څه کشته توفیق الله ورکړ دې چې څومره توفیق تن کیږي نو محوالو تاسو چې دې را لګای الله سبحانه و تعالی تاسو لا اجر راکړي واخر دا